الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما أرسلنا من رسول من ندلی گلی من ندلی گلی هیچ یو پیغمبر الا لیطاع بإذن الله مگر دا چې د تابعداري کیږي د الله په حکم او کده د مخالفت کیږي هم د الله په حکم الا لیطاع چې د تابعداري کیږي پی ما پاس کی یا امر به ويحكم امر کوي او حکم کوي باذن الله بامر د الله په امر سره لا یوسا چې د نه فرمانی نکیږي یطاع معنا لا یوسا او ويخالف او د مخالفت د تابعداري نکیږي او د مخالفت نکیږي مگر د الله په حکم دا یخالف په لا یوسا باندې عطف شو او د لیطاع عزت شو. لیطاع معنا دا د لا یوسا چې د نافرمانی نکیږي او یخالف او د مخالفت کیږي د الله په حکم بدواړه کیږي. ولو انهم کچری دوی ظلموا انفسهم په وخت کې چې ظلم کړی په ځانونو د دوی به تحاکمهم الی طاغوت چې طاغوت ته فیصله وړي په ځان ظلم کړی طاغوت باندې فیصله کړی جاو کرا شتا تایبین په داسې حال کې چې توبه کوونکی فاستغفر الله طلب د بخنیو کی د الله نه واستغفر لهم الرسول بخنو کی دوی ته رسول په دې کې التفات د خطاب نه غائب تا خیالم ده کنه جاو کا کې خطاب ده واستغفر لهم الرسول کی بیا غائب سکه او د دې التفات مقصد څه شه ده تبخیم اللسانی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شان تعظیم کوي چې خطاب کوي او بیا وصف بیانوي رسول وجد الله خامخا پیدا بکی الله توابا رجوع کون کې پدوی رحیم به مهربان پدوی فلا وربک دا لام زائده ده لا زائده ده د نبی علیہ السلام بارکی مومنان تدری هدایت کوي کامل مومنان بنشي چې ترڅو دا درې کارونه نه کوي. فلا وربک فوربک قسم دی پربستا یا لا زائده ده فوربک بش یا زائده نه ده خروج ته عذاب ده فلا حاجت الى القسم وما ذلك اقسم بربک قسم دی پربستا لا یمنون چې دی به کامل مومنان نشي حتی یحکموک فیما شجر بینهم تر دې چې تا باندې دی فیصلو کی باغ سو شجر بینهم اختلط بینهم چې دی په منځ کې واقع شي کومه مسلې دی په منځ کې واقع شي بتا به فیصله کوي ثم لا یجدو پیان پوسه مہاراجا بیا بنم امید ځانونو سره حرجا زیقا تکلیف او شک ستا ورته کومه فیصله وکړه به ورته تنگ نه شک به پکې نه مما داینا قضیت چې ته فیصله وکي بي پای سره ويسلموا ينقاد لحكمك غاړه بغدستا حکم ته تسلیمه په غاړه خو دو سره من غیر معارضه بغیر د معارضینا ستا حکم ته بغاړه دې کې به شک نه چې دایره تسویه له دای نه انصاف وکړه او غاړه بغدی په غاړه خو د معارضه به در سره نه کوي. الله وېدا خو اسانه خبرې دي ستا حکم منل کګرانې په منګه کړي بیا به دې څه کول لکه په بنی اسرائیل مې چې څنګه ګرانی کړي. ولو ان كتبنا عليهم کچره منګه پرس کړي په دې باندې ان مفسره ده چې مې په پرس کړي وي اقتلوا انفسکم ځانونه وجنه یو خروجوا من دیارکم یاد کورونو زئی کما كتبنا على بني اسرائيل ک بني اسرائيل باندې چې موږ دا فرض کړې ما پالو
دی بدا کار نه کړه پالو ضمیر چا تراجه دی المکتوب علیهم چې سلیک په مقرر شوی دی په دې باندې او مکتوب علیهم د کتبنا نه ماخوذ دی ضمنن ذکر دی الا قلیل مگر لک بدا کار کړه قلیل پر په سرم راغله په نسب سرم پر په چشینو بدل بشي د واو نه ها و پایل لیکنه او په نسب چشینو استثناء بشي ما پالو الا قلیل مگر لګو بکړه وي منهم د دینا ولو انهم کچری دی پالو کی ما سیعزو نبی چې نصیحت ورکول کیږي دی تبي په دې سره من طاعت رسول د طاعت رسول نه لکان خیر اللهم دا کار بغری دی د پارا واشد ډیر سخت به تثبیتا تحقیق الایمان د ثابت اولو دی ایمان د دینا و اذن لو ثبتو کچری دی کلک شیلا تینام خامخا بمنګ ورکو دی تملذن زمنګ د طرفا من عندنا زمنګ د طرف اجر عظیم لوی اجر چول جنہ ولهدیناهم خامخا بمنګ برابر کو دی صراط مستقیم لارې غتا قال بعض الصحابه صوبان د نبی علیہ السلام آزاد شوی غلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت یو ځل ډیر خپه دی اورنګ بدل دی زیړ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا څه تکلیف دی درته چې دا څه خپای وای خپه پدې كيف نراك في الجنة وانت في الدرجات الاولى تا به موږ جنت کې څنګه وګوري ته به اوچتو درجو کې ونحن اسفل منك موږ به تا نه ټیټیو چې دا آیات شنو ماته دا خفګان راځي نه دا اوس خوشحالي دا ستالي دلدار سره نه يرشي جنت کې به ته غټو درجو کې موږ به ټیټیو تا به موږ څنګه وینو تاسو په پوښي چا وای چا جنت سره چې ستاسو دیدار پکې نه وي ا جنت به موږ سکو نو الله د آیت نازل کړ الله یوم یطع الله سوک چې د الله تابعداریو کی ور رسول د رسول تابعداریو کی فیما پاو خبرو کی امرا بی چې الله او رسول امر کړي د پاغي فاولائک پس دا کسان با مال الذین دا کسان سره یا نام الله علیهم چې الله انعامات کړي پاغي باندې من النبیین د پیغمبرانو نا او صدیقین د صدیقینو نا صدیقین افاضل اصحاب الانبیاء هغه غوړه مرګري د پیغمبرانو صدیقین ورته ویلي وي لمبالغه په صدق او تصدیق ځکه ډیره مبالغه پر اشتیاو کې کوي دروغ بالکل نه وي او په تصدیق کې د پیغمبرانو تصدیق هم کوي ښه ځکه ورته صدیقین وي او د شهداو سره به مرګري قتلا فی سبیل الله د الله لپاره کې کوم وجل شي او صالحین او د نیکانو سره غیر من ذکر چې دا غیر دي دا نه چې کوم ذکر شوی د صدیقین او شهداو نه علاوه عام صالحین وحسنا ډیر خدي اولایک دا کسان رفیقا رفقا د مرګرتیا د وجنا په جنت په جنت کې رفیق په معنا د رفقا سره د نسب تمیز یا په حال له او رفیق بیا مفرد ذکر کچې دا جمع او مفرد ورته د پاره ذکر صدیق استعمالي بیا یستمتع چې خوان باخلی فيها په جنت کې بیرویتیم په لیدلو د دی و زیارتیم په ملاقات د دی او حضور امام داغي سره اوسېدل و ان کان مقر مگر چې استوګ نه د دی په درجات عالیو کې په نسبت سره غیر تا خدا دې چې سره د دین به ویني یو بل سره به مخامخ کیږي او ملاقات به کیږي دې ته منعم علیهم وای چې موږ په مانځ کې وای صراط الذین انعمت علیهم غدا دي نبیین دي او بیا چې کوم ته د صحابه ډاله ده بس دینه دا مراد صدیقینو کی اشاره ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه فلارتن کو خلقو ته یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین صادقین سره شي د صدیقینو ډاله ختم نه ده تر قیامت پورې وي ځکه کونو کې امر تر قیامت پورې ټول مسلمانانو ته کونو مع الصادقین نو چې صادقین نه نه څنګه کونو مع صادقین چې دا خو بیا تکلیف به مال ایتاق دی والله امر په مال ایتاق سره نه کوي کنه معلومه چې تر قیامت پورې به صدیقین صادقین به کنه د صدیق رضی الله تعالی عنہ په لار کې او شهدا کې او عمر رضی الله عنه عثمان او علی رضی الله عنهم د دریوانه صحابه ته اشاره ده ځکه دریوانه شهیدان شي کړه صدیق عمر عثمان او علی رضی الله تعالی عنهم په دې دوه جملو ټکو کې رااله او صالحین او عام صحابه مذهب د چا سره د پیغمبرانو سره وي او د چا جماعت د صحابه سره به مرګري
چې دنیا کې د پیغمبر او د صحابه په طریقې سنت او جماعت د صحابه دا کم خلق باندې دی خلکو سره د پیغمبرانو صدیقین او شهدا او صالحین سره اهل سنت والجماعت صحیح شو اهل سنت د پیغمبر منون کی د پیغمبر د سنت او اتباع کوون کی والجماعت سمانا ده د صحابه او د جماعت منون کی او د غی په لار پسې تلون کی نو دا به د نبی علیہ السلام د صحابه او د جماعت سره تاسو په پوښي اهل سنت والجماعت څوک دي شامي وای چې دا سلورو مذهبونو والا ټول دي چې سلورو مذهبونو کې کوم خلق داخل دي دا ټول اهل سنت والجماعت دا خوشامي مولا وای مونږ وای اهل حدیث من چلو لذي چې صحیح اهل حدیثي د پیسو د کجورو د بوټانو د پاره نه اهل حدیث وي او د کویانو د جماعتونو د پاره او د طلاق د وجه نه اهل حدیث وي کنه زمونږ یقین دی چې ان شاء الله شامي مولا خدا سلور خو دې مونږ پکې دا پینځم ورنه نه باس ان شاء الله هغه د ځان نه سلور خو دې دي مونږ پکې د ځان نه دای پینځم ورنه نه باس صحیح ده کړه هغه مې سره کنو منګم سړی صحیح ده نه رجال نو هم رجال هغه سلور پکې ورنه نوښته شي یو پکې موږ نشو کولای دومره کمزوري خو بنئ کړه موږ اهل حدیث هم په اهل سنت کې داخل دي ان شاء الله کم اهل حدیث کم چې صحیح اهل حدیث ها غیر مقلدین اهل حدیث کمنګ وایي چې دا پکې نه دي اهل سنت کې بیا به دا معنا شي چې شیخ الاسلام ابن تیمیہ په اهل سنت کې نه دی ابن القیم پکې نه دی البانی پکې نه دی البانی دا پکې نه دي دا تاسو منئ چې دا د اهل سنت نه نه تاسو په پوښتنه نو ګورئ ذالک کونهم کی دل د امامن دا چا سره ذکر چې ذکر شو دا ذالک مبتدا د خبر ده دا الفضل من الله فضل دے دا اللہ دا طرفا تفضل به علیہم مہربانی دا به پدی سر علیہم پدی باندے لانہم دسند چی دوی نالوہ دا درجی حاصلی کری دی بتاعت پتاعت دا اللہ دا طرفا فضل دے وکفا باللہ علیما کافی دے اللہ پویا بثواب الاخرت بثواب دا آخرت سرا پسیقو تاسو اعتمادو کئی بما پاس اخبرکم بی چی تاسو اللہ خبری بی باغی سرا ولا ينبئك خبر بن کیتا مثل خبیر پشان دا چا خبردار دے خبردار ذات چې کوم خبرو نه تا خبري بل څوک خدای داسې نشي خبروله یا ایو الذین آمنوا ایمان خاوندانو حضور واخلئ حذرکم وصل استاسو فن پیروز ای صباتن دل دلی اوین پیرو یا وزئی جميعا ټول یا ډلې ډلې وځي او یا ټول وځي وسلې راوالي حذر ستوي هغه ستوي چې سړی په د دشمن د حمله نه ځان ساتي ډال صغره و غیره دي ته حذر وای ښا حذر د بچاو شي من عدوکم حذر پورې متعلق دی هغه څه چې تاسو به ځان ساتي من عدوکم تاسو د دشمن نه احترزو منه ځان اوساتې د دشمن نه وتيقظوا له ځان ورته خبردار کی دشمن نه فانفروا اوزئی الى قتاله پاسی قتال د دې دشمن ته ثبات جمع د ثبتون ده دلې ته وی وړې ډلې ته متفرقین سریتن بعد اخرى یو ډله پس د بلې ډلې نه سریه د سریه پسې د دې دوه حالت دي یا امام او امیر حکم د نپیر عام کړي یا نه کړي کني کړي نو سریه بوزي ټول بنوزي او که د نپیر عام حکم یو کنه بیا به سریه نه بیا به ټول پټول وزي لکه تبوک کې نبی علیہ السلام د نپیر عام حکم کړو او بدر او احد کې خود نپیر عام حکم نو کړ که څوک نو وتلی هغه نو ګناهګار کنا اوین پرو یاوزي جميع ټول مجتمعين دا کله چې د نپیر عام حکم وشي نه جهاد کله پر ځاین ګرځي پټولو خلکو چې کله امام د نپیر عام حکم وکي بیا پټولو خلکو فرض یې نه ښا امام د نپیر عام حکم وکي چې د نپیر عام حکم نه کړي کوم ته چې حکم شوی پاغو فرض یې نه کوم ته چې حکم شوی یو امیر
لازم غني چې دا د لاړ شي نو پاغي پر ځای دی دا نور په نور کارونو باندې مصروف شي دا غي د پاره دا فرض دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف په تبوک کې ټول ته حکم کړو چې هیڅوک بنه پاتې کیږي په دې نورو غزواتو کې ټول ته حکم نه وشوي تاسو واقعات اوریدلي دی او تاسو هونین ته چې نبی علیہ السلام ته د فتح مکې نه وروسته نو څه چلو شو ټولې بوتلل نسه کسانې بوتلل او صحیح په مکه مکرمه کې پرې ښودل د مکې مکرمې د حالاتو د کنټرول دپاره ټول خو یې نه وبیولي اتاب ابن حسید نوې مسلمان شوی او دی په مکه کې او د ده ډله په مکه مکرمه کې او نور صحابه کرام پرې ښود وان منکم یقینا بعض استاسنا دا یقین وساتئ چې افغانستان کې جهاد فرض دی صحیح ده و جهاد ګورئ څه ته وایي جهاد پیژنئ جهاد صرف ټوپک راخیستلو ته نه وایي که جهاد صرف ټوپک راخیستلو ته وایي نو دلته چې کوم علما دي دا ټول بیا تارکین د جهاد شو جاهد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم صحیح شو نو دا کمقل خلق سی په اره ډله کې کمقلی که نه وي تبلیغانو کې چې روزه ولګوي نو بیا څنګه وي پیرانو کې چې یو درې ورځې د پیر صاحب سره تېرې کړي دا نو ټول ورته غلط ښکاري مجاهدینو کې هم داسې خره شته دلته یو خر و ما سره په لاره روانو راته ویلي د دې دا ټول شیخ الحدیثان منافقین دي قسم دی ګورې دا مې ته اورېدلي دي مل ولې وای دا جهاد پر ځین دی دا ولې نه ځي دا شیخ الحدیثان نو دلته جهاد دی ښکارېده چې هلته لاړ شي دا جهاد یو درې ورځې تېرې کړي او بس بیا بیرته رامنډه کړي دا جهاد شه چې دا شیخ الحدیثان دلته کم کار کوي او د مجاهدینو تربیت کوي او د خلکو ذهن سازي کوي او خلکو له د جهاد حکم کوي چې دا جهاد د دې ته جهاد نه ویلې صرف ټوپک راخیستلو ته جهاد ویل او بعضې وخت کې ټوپک راخیستل خواهش پرستی چې خواهش شي که دا خواهش پوره کول شو چې دې ته جهاد نه وایي او هغې له جهاد وایي نو دا ګورې ظالمان دي دا ظلم کوي د ځان نه ناخبره دي هره ډله کې دا جذباتیان چې کنه دا جذباتیان دقه شانې او دا جذبات د شل پنځه کلونو پورې هم دقه شي چې شل پنځه کلونو نه بیا تېر شي بیا پوه شي چې دا ټول کابرین د امت دا چې منافقین شي نو بیا پاتې څه شی شو بیا به څه جوړ شي نو چې دې ته څوک منافقین د دې وجې نه وایي چې هلته نه دي تللي او درې ورځې هلته نه دي تېرې کړي یا شپږ ورځې او یا لس ورځې نه دي تېرې کړي نو دا سراسر ظلم دی او دا ناانصافي ده ګورئ صحیح شو که جذباتیانې وایي او که سنجیده خلک یې وایي نو دا ظلم کوي دا خبرې به د چا نه منئ ګورئ دا یقین وساتئ چې دلته کوم علما کرام کم کردار ادا کوي د جهاد په حوالې سره دا عظیم جهاد دی که د دې علماو فتوا او تایید نه وي نو د جهاد سره څوک ملګري کېږي قسم کوي څوک هم ملګري شي او امریکې ګوره دا اوس چې کله په دې جنګ کې کمزورې راله نو لاس یې چاته واچو علماو ته او کوشش یې وکړه چې دا علما واخلي او دا جهاد متاثره کړي په فتوې باندې خو علما ورسره ملګرتیا وکړه نه ده کړې که نه قسم دی دا دلته ناست علما که ورسره ملګرتیا وکړي دا جهاد به متاثره کېږي خدا د دې د ملګرتیا برکت دی ګورئ چې دا جهاد په داسې عروج سره روان دی یو معتدبهي عالم د پاکستان ګورئ د دې جهاد مخالفت نه دی کړی تایید یې کوي دا عظیم جهاد شکل دا چې دا جهاد نه کوي او موږ خوشاټاري او پنځه خوشاټاري جهاد کوو نو دا د علماو بېعزتي ده یو پنځه خوشاټاري موږ جهاد کوو ځکه پنځه ورځې هلته تللي او دا منافقین دي نو دا د انصاف خبره ده که د ظلم خبره ده تاسو خپله سوچ وکئ عقل نه کار والی وایي جهاد فرض عین دی ټیک ده څوک وایي چې فرض عین نه دی فرض عین دی که نه صحیح شوه نو تلل فرض عین دي که جهاد فرض عین دی جهاد فرض عین دی که نه تلل خو فرض عین نه دي چې ټول دې لاړ شي ټولو ته هلته وسایل پوره کولی شي امیر هغې ټولو ته وسایل پوره کولی شي او د ټولو تک کې خیر دی که ضرر پکې زیات دی ضرر دی په ټولو په تک کې که خیر دی پکې خیر پکې نشته کنه نو مطلب دا چې څوک په یو کار مصروف دي څوک په بل کار مصروف دي ټول مقصد یو دی تاسو یقین وساتئ دلته چې کوم څوک د جهاد په حواله سره جلسه کوي یا فتوا ورکوي او یا حکم کوي دا عظیم جهاد وګڼئ چې دا عظیم جهاد دی په دې دور کې قسم دی نو ګورئ کوم چې متدبهي علما دي د هغې یوه خبره تلل کېږي
او دا غوی یو خبره ډیر په قیمت باندې اخیستل کیږي هغه دا قربانی غټه ور کوي ځان نه خرڅي خبره نه خرڅي هغه ته د مرګ خطرې ګوري دا ژوند ته ډیر خطرې او هغه د خپل خبرې نه ناوړي دا غټه قربانی د دې ته په غټه درنه نظر باندې ګوري کني الله تعالی به تبا کی ګوري وګوري اوین پیرو جميعا یاوز ټول مجتمعين دا چې کله د نپیر عام حکم د امیر نه وشي وان منکم یقینا بعض پتا سکی لمن هغه سوک دی لیبت ان لا يتاخرن عن القتال چې رستواله کوي د قتال نه لکه عبد الله ابن ابي المنافق واصحابيو مرګري ددا وجعله منهم او يغر زول د مؤمنانو من حيث الظاهر واللام بالفعل د قسم د پاره دی لیبت انک ګوري دیوی خبره ته متوجه شي افغانستان کې چې څومره علما دي دا دوه ډلې دي سډله یو ډله علما دا چې دي چې هغه د حکومت سره مرګري دي نو دا غوي فتوا امارت مني نه مني کنه وای دا مرتدین او منافقین دي دا سیده کنه دا بل ډله علما د امارت سره دي او چې دوی فتوا د جهاد ورکي هغه مني هغه علما مني هغه وای دا د پلان کې حکومت فتوا د حکومتونو پوری تړي کنه دا سیده کنه دا نو هغه دین منی دی دا دلته علماء دواړه فریق کې دي کنه فریق کې دي نه د دې فتوا غي نه منی دا غي فتوا غي نه منی هغه چیلنجونه ورکړي چې موږ تر دراشي کې دي نه را سره صحیح شو نو غیر جانبدار علماء پکې نشته چې غیر جانبدار ایمانه په یو په دې ډله کې نه پاغي ډله کې نه او د پاکستان علماء چې کوم دي ګوري دا غیر جانبدار دي د دې فتوا ډیره وزنی ده ګوري ډیره وزنی ده او د دې چې کوم دی ټول د امارت سره په فتوا کې په جهاد په دې کار کې مرګري دي ټولي تایید کوي کني کوي کمه دارالفتان فتوا صادره شوې ده چې د افغانستان جهاد نه دی د امریکای خلاف جهاد نه دی کمه دارالفتان فتوا صادره شوې ده تاسو اوریدلې دي چرته دا غټ جهاد دی کنه دا غټ تایید دی چې دا تایید کوي په دې تایید باندې خلک روان دي او دا دومره کار چې روان دی په دې تایید دی دا علما چې لاس واخلي او فتوا صادره کړي چې دا جهاد نه دارالعلوم حقانی نه فتوا صادره شي او یا د کراچۍ نه تاسو څه خیال لرئ چې بیا به څوک ورته زړه کړي چې فتوا صادره شي ګورئ نو خدا ګوري دا غټ کار دی کنه او دا غیر جانبدار علما دي دې فتوا ګوري وزنی ده دا چې څومره غونډې وشي دوی د مجبوریتونو بار ملکونو کې پکې شرکت وکړه خو دوی د جهاد تایید کړی دی دوی ته د مرګ خطرات دي ګورئ د ډېر بې عزتۍ خطرات دي د جیل د دې ټولو خطراتو باوجود د جهاد تایید کړی دی نو دوی ته منافقین مه وایئ وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ كَچرتا ورسیږي تاسو ته مصیبت کا قتل و هزیمه لك قتل شو شکست شو قال وَإِنْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ دا منافقین وای الله تعالی انعام کړي په ما اسلامکم ما هم شهیدا چې نو مددي سره حاضر خد چې زور سره نو په صاحب ما تبم دا تکلیف رسیدلې وي ولا ان لام قسم دی والله الینا قسم په الله کورسیږي تاسو ته فضل من الله فضل د الله د طرفه کفتن و غنیمت لک فتح و غنیمه یقولن خامخا بواینا دما په داسې حال کې چې افسوس وکي پیمانه وي کألم یکم بینکم دا جمله معترضه ده او قال ليقولن یا لیتنی دا مقوله ده لیقولن ده سبوي لیتنی كنت معهم کاش کې زده دي سره په پوزا پوزا عظیمه زب کامیاب شوه په لوی کامیابی ادا کألم تک کن بینه و بینکم موده دا جمله معترضه ده کأن مخففه ده و اسمها محذوف اسم محذوف ده کأنه لکه شان داده لم یکن په یو تاثر راغله ده په تاثر چې شنو مودتن به پایل چې یا سره چې مودتن به پایل چې خو بیا پیل ورته مذکر ذکر چې پایمن کې فاصله راغلی ده کلم یکن لکه چې نوی بینکم تاسو په منځ کې و بینه د په منځ کې مودتن دوستی معرفت او صداقت وهذا راجون او دا راجی دی لا قولی دی قول ته چې قد انعم الله علی فتقی صلی الله انعام کړی په ما باندې اے ترزبی دا اعتراض دے پدی سرا بین القول و مقولی دا قول و دا مقولی کی قول لیقولن دے و مقول لیتنی دے وہوا مقول دا دے یا لتنبی دا پارا دا یا اے خبردار لیتنی کاش کے زو کنتو وے ماہم دا دی سرا پا پوزا زبا کامیاب شوے فوزن عظیمہ پلوئے کامیاب ای سرا
اغلو کامیابی څه ده اخذ حظا وافرا ما به مخیسته وي حظ وافر پورا حصہ به مخیسته و د غنیمت نه قال تعالی الله فليقاتل ودي جنگي فی سبیل الله د الله په لار کې له الای دین د الله د دین د اوچتوالي لپاره الذين كسان يشرون يبيعون چې خرڅي ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې ومن يقاتل في سبيل الله وسوک چې jihad کوي د الله لپاره کې په یقتل یستشهد شهید کړي شي او یغلب یا غالب شي یا سپر بعد بیا دوی کامیاب شي په دشمن پس او پنو تی زرد چمنګ باور کو د تاجر عظیم له اجر ثوابا جزیلا له ثواب وما لكم سده پس چل دے پتا لا تقاتلون چې تاسو jihad نه کوئ استفهام د توبیخ دی لا مانع لكم من القتال سمانه نشته تاسو لپاره د قتال نه سچل دے پتا چې تاسو jihad نه کوئ په سبیل الله د الله په لار کې او په تخلیص المستضعفين او د مستضعفين او د کمزور خلکو په خلاصي کې من الرجال شدا کمزوري خلک سړي دي او خزي دي ول ولدان بچي دي الذين كسان حبسهم الكفار چې کافرانو بند کړی دي د هجرت نوازهم ضرر ورته رسي قال ابن عباس وي كنت انا ذو ومي مور زما منهم د دینه دا الذين دا متذبين کسان یقولون چې وای داعين په داسال کې چې دعاګانې کوي یا ربنا رب زمغه خرجنا مغو باز من هذه القريه د دې قريه نه مکینا ظالمات چې اهل ظالمان دي په کفر سره وجعلنا وغرزه مکتمل لدن کستا د طرفا من عندك وليا دوس يتولى امورنا چې تصرف کرا ولی کارونه زمن وجعلنا وغرزه مکتمل لدن کستا د طرفا نصير مددگار يمناونا بمنهم چې موږ بچ کی دا وینا وقد استجاب الله دعاهم الله قبول کړ دعا د دی فيسر لبعضهم آسان ایک بعض لپاره خروج وبقي بعضهم باقی بعضی شو اعلان فتحت مکه ترتی چې مکه پتا شو ووالله صلی الله علیه وسلم او والی جوړ ک نبی علیہ السلام ایتاب ابن اسید فانصف مظلوم او من ظالم انصاف ورک مظلوم ته د ظالمنا الذين كسانا من ایمان راوړل دی قاتلون jihad کوي په سبیل الله د الله لار کې والذین کسان کفروا چې کافران دی قاتلون په سبیل الطاغوت jihad کوي په لار د طاغوت شیطان کې فقاتلوا وجنا یودیا شیطان دوستان د شیطان انصار دین دا مددګاران تغریبون چې تاسو غالب شي په غیبان قوتکم بالله ذکر تاسو په الله قوی ای ان کید الشیطان یقینا تدبیر د شیطان په مؤمنانو کان د دوی په کمزور واهیا ضعیفا لا یقاوم مقاومت نشي کولای کید الکافرین کید الله د الله تدبیر بالکافرین د کافرانو د الله تدبیر چې د کافرانو سره دغه مقابله خود دي تدبیرونه نشي کولای کنه درود شریف وای اللهم صل علی محمد و علی